نن په 400 ډیګري کالج کې د سی پی ډی آی او انډیویډوال لینډ لخوا د خبريالانو لپاره د یو ورځ ورکشاپ پروګرام تابع شوی و چې پکې نیډز ارګنایزیشن او ارډیو ارګنایزیشن خصوصي شرکت وکړو. په دغه موقع عزیز خان، نور عالم خان، حکیم زاده خان، همایون خان خپلو خبرو کې زیاته کړه. همایون نوم مې د نیډز ارګنایزیشن سره تعلق ساتم چې تنګي کې زموږ یو کشان تنظیم د 2010 نه مونږ کار کوو. مختلف پروجیکټس مونږ کړي دي. د یو اس ایډ نه مونږ پروجیکټ اخیستی، یو ان ډي پی نه مونږ اخیستی، کنسلټنسي هم کوم او بیسیکلی به دا د ما یو شوقیا دغه فیلډ خو د ما انجینرینګ کړی دی او ام بی اے مارکیټینګ مې کړی دی. خو چونکې د سوشل میډیا سیټ دا سیټ چې کوم دی سوشل اکټیویټي چې کوم دی په دې باندې زه شوقیا کار کوم. چونکې مونږ د بغیر دورات تک تلاوت کنه پاک نه کوو. مونږ وایي خبره دې چې په دې کې چې نه یو لغنی سره د خبرې ټیم چې بلیراله کنه په دا وایي باندې کو کې دې زموږ د صوبې چې د ټولو نه غټ هسپتال دی او زه د دې لپاره لاړم چې یاره ماته ډاکټر چې دی سم میډیسن ایډوایس کې او زه سیلف میډیکیشن ونه کړم. نو زه چې کې ډي ایس ته کله لاړم نو هلته کې ما کتل د ټولو نه اول چې دی ایکسټراکټ د کاونټر نه کېږي. کاونټر ته چې لاړم نو 20 روپۍ چیټۍ ده زما نه 2-3 تنه مخکې وو. نو چې څوک 50 روپۍ ورکوي نو پرې چیټ ورته لیکي وایي 30 روپۍ واپسۍ کې واله. که څوک چې دی نو 100 روپۍ ورکوي نو وایي واپسۍ کې 80 روپۍ واله. ما خپله چې دی پیسې ورکړې خو چې ما ته یې وکتل نو ما له نورې واپس راکړې 10 روپۍ زما په هغه چیټ ولیکل چې یاره دا ته واله. نو ما هغه ځینې زه په سوچ کې شوم ما لپاره 10 روپۍ هېڅ مټر نه دی. خو دې هسپتال ته به یو داسې کس راځي چې هغه به ځان له د رکشې لپاره د راتلو لپاره به یې 200 روپۍ خرڅ کړي. نو دا 10 روپۍ زما لپاره څه شی نه دی. خو چې دغه هسپتال ته کې ډي ایچ ته کوم خلک راځي، کوم زموږ مزدورکار خلک راځي، کوم زموږ غریبانان خلک راځي، هغو لپاره ډېر شي. نو د دغه ځای نه ما یو سوچ شروع کړو چې یاره په دې شي زه کار کوم چې دا د یوې ورځ کې به د څو تنو نه دا 10-20 روپۍ چې جمع کوي نو دا پیسې به چېرته ځي او دوی به ورسره څه کوي او دا ولې چې دی دا اکسټرا پیسې چې دي لا اخیستې کېږي. که زه تاسو چې موږ ته کوم ټاپکس راکړی شوي نو پیج 1 نه پیج 2 پورې د بچه چې کوم دغه دی هغې نه لومړني خو زه دغه کوم زما نوم اجاز احمد دی، بیا موږ سره محبوب علي صاحب دی، سلمان شاه صاحب دی، صدیق دی موږ سره، مرجان علي دی، محمد شاه دی، رحیم دی، حارث دی او یاسر دی. نو محبوب صاحب ته خلاص کوم چې موږ څه ډیټیل دغه کړي چې تاسو سره شیر کړي. مهرباني. ډېره مننه اجاز صاحب، ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. شکریہ سی پی ډي آی، شکریہ او سره نیډ او دغه نه علاوه آرډیو ملګرو شکریہ چې موږ یو مقرره کړه د ګیدرینګ. مختصر چې کوم څه پوینټس لو شوي هغې بلټس ما ځان سره نوټ کړل غواړم چې تاسو سره هم شیر شي. که ځان سره نوټ کوئ دا یو ښه ریپورټ جوړېدی شي په دې باندې. خیبر پختونخوا د پاکستان درېیمه غټه صوبه ده. د دې آبادي 1,0741 سوري د دې چې ټوټل رقبه ده 1,0741 کیلومیټر ده. دغې نه علاوه د آبادۍ لحاظ سره 2023 چې کوم دوی د رپورټ شیر کړی دی 35 میلیون د خیبر پختونخوا آبادي ده. یا به حساب سره چې کوم دی هغه خپل اطمینان اظهار کوي یا به نه کوي ستا خپله خوښه ده. نو دا لیکرس کې د سروې یا د ریسرچ یو خپله ځانګړې طریقه ده. نورې طریقې هم شته خو دا دي چې په دې باندې کړی ده. بهرحال زما خو داسې ده چې کوم کوېسچن هم تاسو یې د لغوت کې ده نو لکه تاسو هغه اتفاق یا اختلاف ساتئ. کوم دی نو بدله سروې ده. اوس څه وجوهات دي چا کړې ده، په څه وجوهات یې کړې ده، آیا د دې د چې کوم سلیکشن دا د کومو کورونو یا د ایریاز چې کوم دی نو هغه نو خو بعضې یعنې بعض سوالونه چې ستاسو چې نو یقین مې پرې راغلی که نه چې دا د ډسټرکټ هیډکواټر هسپتال سروې کېدی شي. او زه د زاهد صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې زما ډېرې خبرې تا وکړلې. د پرایویټ واقعي چې دا کېدی شي خو د دغه نه شي د ډسټرکټ هیډکواټر هسپتال نه شي. نرسنګ سټاف کې یا کوم ټیکنیشن دي هغې کې زیاتره کسان انجکټیبل دي. تاسو چې په دې سروې کړې ده دا په دې سروې کې راغلي دي دا نه دي راغلي. زیاتره کسان پکې انجکټیبل دي. چې کله یو انسان انجکټیبل شي دا ډرګ اډکټ شو، چې کله یو انسان ډرګ اډکټ شو هغه ستا خبرې صحیح طریقې سره نه شي اوریدلی، نه هغه تا ته صحیح جواب ورکولی شي، نه هغه ستا ټریټمنټ پوره طریقې سره کولی شي. په وخت کې وابه شروع په دې وخت کې چې د ماشومانو لپاره چې کوم دی هغه
د ماشومانو لپاره د غټ لپاره نه اټس سین هسپتال شوی دی مالای نشته سټي سکین نشته یو بجې چې دا د تجربهګانو ختم شوي نه وي د هسپتال نه دي مسلې د رویر دي هغې ته به خلک دا وي لکه د مریض خلک یادو چې موږ خپل کور ته ځو علاج له او ګلان به یې ورته خو د اوسني کال چې محمد خان د چارتدی په هسپتال کې د بدماشۍ د ټوپک د ډرنک دا بنیاد کېښو نو اوس ادبي خلک څه وایي وی ګلان ازغي شو د ازغو ضرورت څه پاتې شو بل چې پردي شو د پردو ضرورت څه پاتې شو او دلته ظالم د مظلوم په سر لاسونه نږدي داسې ظالم وجل پکار دي که ضرورت څه پاتې شو دغلته چې کوم اوپیډي د په ارسي مرغو کې یا اته ده یا لس مریضان یا اته او مرغو ارسي کې او 3 ډاکټران دي 3 ډینټل سرجنان تاسو هلته کېنولي دي هلته 3 ډینټل سرجنان تاسو کېنولي دي په یو ځای 3 ناستې او هغوی زما په خیال چې دا د نمبر واري غوندې ده کوم زما نوم ډاکټر ذیشان حیات دی TB کنټرول پروګرام HBS HCV HIV فوکل پرسن یم ډسټرکټ 400 او د DHO ډسټرکټ هیلث افیسر 400 دا چې کوم دی زه د هغې فوکل پرسن یم موږ سره چې کوم دی نو 2 تحصیل هیډ کوارټرز دي 2 BHOs دي 9 CD ګانې دي 4 RSCs دي د دې هاسپټل دا DHO انډر سپرویژن راځي نو موږ د هغې دغه خو زما اصل کې افیس چې کوم دی یا د TB د هیپاټایټس B هیپاټایټس C او HIV ټریټمنټ په 400 کې چې صرف زه کوم نو زه DHQ کې ناست یم که نه ټوله کې لومړۍ خبره ایشوز چې کوم دی نو ایشوز ښه ډېرې دي او ایشوز چې کوم دي نو هغه به موږ هایلایټ کوو او ایشوز صرف هایلایټ کول نه دي هغه ټیک کول هم دي خو دې کې ټولو کې زیات ضروري چې کوم دی نو هغه به موږ د میډیا سپورټ دی خو زموږ 400 یا ایون ټول پاکستان چې کوم دی نو موږ صرف نیگیټیوټي سایډ ته ځو نو نیگیټیوټي سایډ ته ځو نو زموږ ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره بس ما ډېره نیگیټیو خبره وکړو بس ما په ده باندې دغه وکړو زموږ خپل هم د ډاکټرز ډېر زیات ایشوز دي زموږ پرون هیلث منسټر راغلی و محبوب صاحب هم آفتاب صاحب هم زموږ خان صاحب هم لکه زموږ هسپتال چې کوم تاسو نن چې ټوله غټه کې ایشو زموږ DHQ هسپتال 400 دی